نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل حضرت ابراهیم علیه السلام چیلې سرولې مخامخ یو کس ورته راغی او د الله رب العزت په شان کې خسته انداز کې مدح وکړه. هغه الفاظ دا دي: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة الهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. ابراهیم علیه السلام ته دې الفاظو ډېر خوند ورکو او هغه کس ته وویل: ای وروره، یو ځل به بیا دا الفاظ ما ته ونوې. نو هغه کس ورته وایي: په بدله کې به ما ته څه راکړې؟ ورته ویل چې دا کمې چیلې زه سرومه دا نیمې واله، خو یو ځل بیا د الله رب العزت په شان کې داسې مدح راته بیان که. هغه کس ورته وویل، نو بیا ده ورته وویل چې ای وروره یو ځل بیا راته ووایه. ورته ویل بیا به څه راکړې؟ ورته ویل چې دا کومه نیمه رمه پاتې ده، دا کمې چیلې چې نیمې پاتې دي دا به درکړمه تاله. هغه ورته وویل، ورته ویل ای وروره یو ځل به بیا راته ونوې. په ده باندې ډېر زیات خواږه ولګېدل دا الفاظ. نو ورته ویل اوس خو تا سره څه شته دی نه، ما ته به څه راکړې؟ ورته ویل چې کمې چیلې تا سره دا دي زه به تا سره دا سرومه، خو یو ځل بیا راته ووایه. نو دا کس ورته وي، ورته ابراهیم خلیل الله مبارک شه، زه د الله رب العزت د طرف نه رالیږلی شوی فرشته یم. الله رب العزت ما ته حکم وکړو چې ورشه لاړ شه ابراهیم خلیل الله نه تپوس وکړه، زما د نوم دام تپوس ترې نه وکړه چې هغه په بدله کې څه درکوي. الله رب العزت ته وکړي داسې چې زمونږ هم الله رب العزت سره داسې مینه شي او چې سم وویل سم واورېدل. الله رب العزت ته مال هم په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او تاسو له دې هم الله رب العزت د عمل کولو توفیق در نصیب کړي.